عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین نے سوات میں سابق صوبائی وزیر واجد کے رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چې د سوات شپږ ورځې دوره مونږ وکړه او دا اووه ورځې دوره وه، خو چونکې سبا له تاسو ته پته چې جرګه ده او هغه اول اسفندیار ولی خان صاحب راغوستې وه د ټولو پښتنو جرګه او د ټولو پارټو، او د هغې نه پس ته په تسلسل کې نن دې ځل مزدور کسان راغوستې ده، سبا له هغه جرګه کیدونکې ده. نو په دې وجه باندې موږ د اووه ورځو په ځای باندې دا پروګرام شپږ ورځې کوو. ډېر مطلب چې لکه ښه پروګرام وشو او ویل اټینډډ پروګرام و، داسې یو ځای نو چې کنې هغې کې د خلکو کمی و یا په جوش او جذبه کې کمی و. څه زمونږ د پارټۍ خپل اهمیت افادیت دی او څه د موجوده حکومت د غلطو پالیسو په نتیجه کې پبلک غواړي چې موږ له دې څوک راشي او هغه دې زموږ دا فریاد هم واوري او زموږ لکه د حکومت خلاف یو ریاکشن شو کو. نو دا دواړه خبرې موږ په خپلو سترګو ولیدې، خاص کر په سوات کې چې خلک ډېر تنګ دی، ځکه چې په خصوصي توګه د سوات د طرف نه وزیر اعلی مطلب دی چې د دې سیمې سره تعلق لري او د خلکو ډېر توقعاتو او هغه توقعات چې کوم دی نو هغه پوره نه شو، بلکې الټا سوات ته چې کوم دی په دې دوران کې ډېر نقصان ورسېدو. په خصوصي توګه باندې ما چې ملګرو سره لیدلو که عوام خلک ویس وکړه او هغوی ته وایي دا انکروچمنټ دی دا ختمو، نو دی خوا غر دی او دی خوا سین دی، نو هغوی خو چې دا انکروچمنټ ختموي نو خو یې ختموي. نو دغه رنګ د خلکو د سوات د ملګرو مطلب د ټول سوات خبره کوم چې په دې باندې د خلکو چې کوم دی بلکې د ملکن ډیویژن مطلب هم دا شکل دی چې په غرونو باندې په قومي غرونو اختیار ختمېدل، په ځنګلاتو اختیار ختمېدل، هغه ځنګلات چې دا قومي ځنګلاتو او دا مطلب چې د خلکو خپله حصه وه، هغه رنګ هغوی ته د مطلب چې د ونې د کټ کولو د خپل ضرورت لپاره مطلب د هغوی اختیار نشته او دا ټول اختیار ته چا واخیستو؟ دا د موجوده حکومت د پی ټی آی په نوم راغلی او وزیر اعلی د سوات سره تعلق لري. وزیر اعلی کمزورې شخصیت نی، دا چیف ایگزیکټیو وي، د سره پوره اختیاري، که دی نه غواړي په سوات کې یو انچ هم چې څوک ته قبضه کولی نه شي. دا د ده مطلب دی چې خاموشي دا مجرمانه خاموشي ده، او که فرض که دی مطلب دی دا خبره کوي چې زما اختیار نشته، نو بیا د داسې وزیر اعلی ضرورت نشته. او که اختیار شته دی نو په کار دی چې خپل د ټولو پښتنو خبره خو سوات خو په خصوصي توګه بچ کول غواړي. دا زموږ د ټوریزم مطلب چې یو خاص هب دی او دی نن وایي دا ټوریزم دې دپاره چې ګینې حکومت به پرې مزې کوي، لکه د سوات خلک به حق نه لري، د سوات د خلکو مزې نه دي کې به د دې سني چرته چې وسایل پیدا کېږي هغې کې د هغې ضد اوسېدونکو رایلټي وي. هغه مشکل زمونږ د ګرانۍ په شکل کې دی، زمونږ عام خلکو ته چې کوم دی نو ډېر لوی تکلیف دی او ګراني ډېره زیاته شوه او دا د دې د آی ایم ایف او د ورلډ بینک سره د معاهدو نتیجه ده. د دې نه مخکې حکومتونو معاهدې کړي دي، آی ایم ایف نه چې کوم دی او د ورلډ بینک نه قرضې اخیستې دي، خو هغوی هغه شرایط نه دي منلي چې ګینې آی ایم ایف او ورلډ بینک به ورته ډکټیشن کوي. د هغه شرایط هم مني چې ورته ډکټیشن کوي، لکه ګراني راوستل، که د تیلو قیمت ګرانۍ، که د بجلی قیمت ګرانۍ، که د مطلب دی چې د هر هغه شیز قیمت ګرانۍ، د اختیار چې کوم دی ورلډ بینک او آی ایم ایف سره حکومت سره نشته. حکومت مونږ خرڅ کړي او مطلب چې د سټیټ بینک سره لږ ډېر اختیار او سټیټ بینک اختیار هم د حکومت پاکستان نه لاړو. زمونږ ملک اوس په داسې طریقه باندې یرغمال شو چې دا یو خطرناک سټیج ته لاړو چې په خپل ملک کې مونږ د نورو خلکو همسایه یو. مونږ نن په پاکستان کې دننه د اسټبلشمنټ او د عمران د غلطو پالیسو په نتیجه کې مونږ همسایه ژوند تېرو. مونږ د آی ایم ایف د ورلډ بینک او بیا سټیټ بینک چې دی دلته غلام دی، د هغې په شکل کې چې کوم دی یا نماینده دی، مونږ د هغې کرایهدار یو. او چې کله هغه په مونږ کرایه زیاتوي نو کرایه په څه شکل کې زیاتوي؟ هم په دې شکل کې چې ګراني به راولي او دا پیسې به هغوی ته ځي. نو دا شکل ډېر خطرناک دی. د عمران موجودگی چې کوم دی دا د مارشله نه خطرناکه ده. مارشله کې خو ته جګړه کې او هغوی عین اړخ ته ایښي، سړی وایي عین به بحال کړم. دا عین شته دی، پارلیمنټ شته دی او دی چې کوم دی ټول هغه کارونه کوي چې کوم د مارشله نه خطرناک دي.